بنیادي خبره پرون راغی سیلاب ډېر زیات راغلی او د سوات په تاریخ کې داسې نه ده راغلی لکه دلته چې راغلی دی. نو په هغې کې زموږ ملابابا مکان باغ د هغه دولت خیلو پورې د بڼه پورې زموږ دا یونین کونسل چې دی دا 100% چې دی دا متاثره دی. پرون خو سیلابو هلې ځلې وې، نن الحمدلله نن سهار نه چې موږ وکتل نو یوه اداره د واسطه چې هغه راغلي د خپل کار کوي، د هغې خاکروبان لګیا دي، د هغې سوپروایزران لګیا دي، د هغې مشینري لګیا ده. خو زما په خیال چې دا ډېره لویه واقعیت دی، نو دا یوازې واسطه چې دی هغه نشي کنټرول کولی. نورې ټولې ادارې چې دي ما چې اوس تپوس وکړو نو چې ډي سي صاحب چې دی هغه صرف په میټینګونو کې مصروفه دی. ډي سي صاحب ایسي ګان هغه هلته سر نه صرف هغه اډورټایزمنټ کوي، تصویران وباسي، ویډیوګانې جوړوي چې موږ د سیلاب متاثرینو دپاره میټینګونه کوو. خو په ګراوند باندې چې دی په ګراوند باندې تاسو وګورئ چې دلته څونه مشینري لګیا ده، دا د واسه ده، که دلته خاکروب لګیا دی هغه د واسه دی. د واسه نه علاوه چې دی یوه اداره بله نشته چې هغه راشي او د دې خلکو حوصله افزایي وکړي او د دې خلکو سره تعاون وکړي. سبا نوم فهداللہ دی، د مکان باغ سره مې تعلق دی او دا زموږ حجره ده، شاته زموږ کور دی. بل دا چې دلته په دې حجره کې تقریبا 8-9 فوټ اوبه دي، دا تاسو لیدی شئ تقریبا 15 فوټه په دې کې لهی پروت دی. دغه شان به دې کوڅه کې نور څونه کورونه به دې ګاونډي کوڅه کې چې څونه کورونه ټولو کې ښه پوره تباهي شي. دغه چې خلکو ته صرف خپل سر بچ کړی دی او نور مالی نقصان چې څونه دی نو A to Z ټول شی د کپړو لکه یو جوړه کپړو کې خلک وته د دې A to Z نقصان شي. بله خبره ده تاسو د حکومتي دغه تاسو بالکل راغلي پروټیسټیشن کړی دی، دې ځینې بیا ډایرکټ تلي نو راغلي ټول راغلي په تصویران ایستي ویډیوګانې کړي دي تلي دي د مکسره دی جنه. دا کم اندازه چې ځکه چې 10 کسان موږ شاته په کور کې لګولي دلته د تاسو نه دلته هم دا کسان لګیا دي نو دا صفایي چې نو دا کم از کم د 15-20 ورځې نه سیوا ټایم باندې د کورون ده او د لارو د خدغه شیول لاغله لګیا د لاري ماري صفاکۍ او لګیا دي په خود کورون دا صفای ډیره ګرانه ځکه دا د عوام د بس کار نه دا کم اندازه چې د عوام د بس کار نه د صفای بالکل چې واسه ولاغلی د مبدي کوڅه کې لګیا دي چې په سر وته ولاړ جو کار کوي چې په سر نه ولاړ جو تلی د مخې سره نو بده کوڅه کې لګیا دي بل کې ولاړ دي هر کوڅه کې ته مونږ کسان مقرر کړي هغه ته په سر ولاړ دي موای چې ودن نه خو لاړ د نشي کنه او د وابډا خدا سچويشن دی چې هغه د سار نه راغلي کاری شروع کړي نه غتارونه لګیا دي سپړي ځکه چې ترانسفارمر ټوله غورځېدلی ستنې ټوله غورځېدلی دا سیستم نظام ټول درهم برهم د ګیس سوی ګیس بند نو مسله ډیره زیاته ده خو ان شاء الله چې بس دو لګ تیزه پکې راولي او کسان دغه شانت نورم سیوا کی نو دا ان شاء الله ډیر زر کور شي.